بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې منګه فصل او وصل ذکر کړو. فصل او وصل یعنی دو جملو بعض جملې په بعض باندې عطف کول یا د جملې صحیح حصہ په بعض حصہ باندې عطف کول دیتا وصل وي او فصل چې دا یعنی یو جمله یا د جملې حصہ دا په بل باندې نه عطف کوي نو دیتا فصل وي. بیا موږ ویلو چې دو جملې راغلي نو دا دو جملې به خالی نه د دوه حالونه یا به د اولنۍ جملې د سوي چې د دې لپاره به محل الاعراب وي یا بنوي. کچرته د اولنۍ جمله د سوا چې د دې لپاره محل الاعراب وو نو بیا به خالی نه د دوه حالونه یا بستا مقصود دا وي چې دا دویمه په اول سره په اعراب کې شریکول ستا مواد لکه په اعراب کې په حکم کې شریکول دا ستا مقصود دي لکه په حکم کې سره ته شریک کړه او نو بیا په وصل بکې خو شرط ولر چې په وصل سره کې نو جهاد جامعه ولا پکار ده هغه په وصل سره نه کوي جهاد جامعه دا ول بیا نشته او هغه چې دا نور حروف دي دا حروف عاطفه نه دا خپل معنی وي هغه فاتحه د ترتیب لپاره راځي او تعقیب وسره ادا شان ثم د ترتیب لپاره راځي او دغه وسره مهلت پکې وي او چې کله پکې جامعه نو لا الذي جامعه د دوه په منځ کې نو نو بیا به هغه عطف چرنده به صحیح نه وي لکه زید یکتب ويشعر د کتابت او د شعر په منځ کې خو مناسبت شته جامعات پکې شته جو پدې کې دا عطف صحیح دی خو چې کم کې نه لکه زید یکتب ويمنعو ته ندانسی او دغه باندې ابو تمام دا شعر چې لیکلو لا والذي هو عالم ان النوى صبر وان ابو الحسين كريم ندل کې د فراق د جدایي د تاریخوالي او د ابو الحسين د عزت او د خاص خبر نشته ده نو لهدا دای باندې عیب لګول شو ده او کچته ستا مقصود دا وي دا د پورون شو وسنن دا وي وای کچره یو و جملې راغلي دي اولنې جمله د لپاره محل الاعراب وي کوستا مقصود دا نه وي چې دا دویمه د اول سره په حکم کې شریک کې نو بیا به الته کې فصل نه راوړي ستا مقصود دا وي چې الاول د دویم سره دویمه د اول سره شریک نو فصل به راوړي او چې علت جامعه ولا موجود وي او کستا مقصود دا نه وي چې دا دویمه جمله د اول جملې سره په حکم کې شریک کم نو عطف بنه راوړي لکه دې لپاره مثال ما ته وګورئ الله تعالی فرمایي و اذا خلوا الى شياطينهم کله چې دا منافقان د خپل شیطانانو مشرانو سره یو ځای شي جدا شي نو دوی درې خبرې کوي قالوا دوی ان معكم انما نحن مستهزئون چې دوی منګه تاسو سره یو او منګه پاو پروتو کوو وای الله یستهزئ بهم وذ الله تعالی و بدل ټوک ورګی دوتا وذ الله یستهزئ بهم دا جمله چې دا نو دا مخکې سره په حکم کې د کول د مقصود نه دي ذکر الله یستهزئ تعاطف کې بده معنی نو بیا مطلب دا چې دا منافقان درې خبرې کوي ان معکم چې موږ تاسو سره یو انما نحن مستهزئون موږ به دوی ټوکې کوو او الله یستهزئ بهم دا الله یستهزئ بهم دا بقول لري منافقان وګرځي او حال دا چې دا قول منافقان نه بلکې دا الله تعالی قول ندل کوز ګوره جملې راغلي دي او دا اولنې جملې لپاره محل الاعراب هم شته ده کوستا مقصود دا نه چې ته د دې سره په حکم کې دا شریک کې ندی و نه عطف وبره دي واښوي او کله اولنې جملې د چې جاهل لپاره محل الاعراب نه وي دا خبر اوس کو دا ورې دي ته والا اي وان لم يقصد تشريك الثانيه للاولى في حكم اعرابها وکړه چې مقصود نه وي د دویمه جملې شریکول د اول سره په حکم د اعراب کې نو فصلت الثانيه عنها وند دویمه جمله به داغې نه جدا کې جدا به څه مطلب یعنی عطف به پکې پرېږ دي لالا يلزم زګه چې لازم نشي د پاره چې لازم نشي من العطف التشريك د عطفنا التشريك الذي ليس بمقصود هغه تشریک چې هغه مقصود نه لري هغه شرکت مقصود نه لري او کته عطف وګینو هغه شرکت با راشي ندی وجنه عطف بنکړي لکه و اذا خلوا الى شياطينهم کله چې دا کافران یوازې شي د خپل شیاطین سره شیاطین څه ته ویلاندې ورته لیکلي رؤساؤهم من الكافرين ان کوم غونډګان مشران کافران ګڼ کپان دي قالوا ندوي په خپل سره کوي قلوبنا ان معكم بقلوبنا ان معكم بقلوبنا چې لکه دا کافران ورته چې لکه تاسو خو لکه دا مشران ته چې تاسو لکه وخت د مسلمانانو سره ګرځي راګرځي دی چې چل چې ویل دا عمل کوي شي
نو ان معكم بقلوبنا د زړونو په اعتبار سره موږ تاسو سره یو او انما نحن مستهزئون فاو پر موږ ټوکه کو په مسلمانانو پر ټوکه الله يستهزئ دلته وس چلے ولم يعطف الله يستهزئ بهم على انا معكم ودلته الله يستهزئكم فانا معكم ان لا تفكر ولك باي د څه وخت چې انما نحن مستهزئون باندې عطف کړه ان معكم باندې ولې عطف کړه ان معكم خو اخواله پوښوي نو ان معكم چې دا مطبوع ده او دا انما نحن مستهزئون لا تابع ده او عطف مطبوع باندې راځي په تابع باندې ناراضي پوښوي لم يعطف دلګي نه عطف کړه الله يستهزئ بهم فإن معكم باندې ولي لانه ليس من مقولهم زکه کله ته عطف کې کنه نو بیا به دا هم د منافقانو قول برازي د منافقانو مقوله برازي او حل چې دا منافقانو مقوله نه بلکې دا الله تعالی قول له فلو عطف عليك عطف كتاب لمن لازم تشريكه نو لازم بشي شریک ول لري لو في كونه مفعول قالوا تدابه قالوا لپاره به مقول شي فيلزم لازم بشي يكون مقول قول المنافقين چې لازم بشي لدينا جدا مقوله د قول المنافقان ده وليس كذلك او دقه سن ده لکه پوښ او دا بل خبره کوي چې وانما قال على ان معكم ودوي چې دا پاره الله يستهزئ بانما ان معكم ما عطفته او انما نحن مستهزئون ما نه عطف حالا چې دا انما نحن مستهزئون دا ورته نږدې په دې باندې نه عطف کوي انما معكم ما عطف کوي لان قوله ذکر الله قول انما نحن مستهزئون بيان لقوله ان معكم ذکر چې دا انما نحن مستهزئون دا بیان ده ان معكم لپاره فحكمه حكمه وايضا العطف على المطبوع فهو الاصل هو الاصل او بلدانا چې دا عطف مطبوع باندې کیږي دا چې مطبوع اصل وي پتا به باندې کیږي خو شو به باندې حواله ثاني وعلى الثاني مطلب دا ده چې کچرته د دویمه جمله دو جملې راغلي دي او اوله جمله د سیده چې هغه لپاره محل الاعراب نشته ده دایره لپاره محل الاعراب نشته ده نو کچرته د دویمه جمله په اولنی باندې تا ربط مقصود نو یعنی دویمه جمله دی د اولنی سره د خپل مقصود نو لکه مطلب دا چې دمانه تا اراده نه کوله چې دمانه په دغه شي یو ځای شي نو بیا به فصل متعین دی صبح متعین دی فصل به متعین دی او کچرته ستا مقصود دا چې دویمه د اول سره ته ولګي دویمه د اول سره تعلق پیدا کې په حرف عطف سره خو حرف عطف د واو نه سیوي د واو نه بعلاوي د واو نه بعلاوي یعنی حرف عطف چې نه بقووني د نه بعلاوي نو بیا عطف چې نه دا په دغه اقوال کې جایز دي شپږ صورتونه دي جوړيږي اوس پوهه هغه پوښتنه به معنی نو لاول سور وای کنه بیا به نور وای متن اے وعلى الثاني او بنا پر څه مطلب على تقدير الا يكون للاولى محل من الاعراب چې په جمله راغلي خو د اولنې جملې لپاره محل الاعراب الکه دا اول نو شروع کړي پرون موږ دا خبره کړو کنه چې په جملې راغلي او اولنې جملې لپاره به محل الاعراب وي یا بنوي نو که محل الاعراب نو دا خبره مونږ کوله چې محل الاعراب او ستا مقصود دا چې د دویمه په اول پورې تړما نه په واو حرفیات سره به حالت تړي چې کله پکې جهات جامع وي اګه ستا مقصود دا چې د دویمه په اول پورې نه تړما جهات منوړه او کوز دا جمله څه وجه دي لپاره محل الاعراب نو دې صورت وګورئ ان قصد ربطها به کچرستا مقصود دا چې دا دویمه د اول سره وتړي علامه په معنا باندې عادي من سوال واوي نو عطف نو دا به عطف کولای کېږي پوه شو به معنی او الا کچرته نو مخصوص ده نو کچرته بیا دا وکنه چې دا ستا مقصود دا چې دویمه جمله دی لاولنې ته په حکم کې شریک نشي نو فصل براوړي او که ستا مقصود دا چې دویمه دا اول سره شریک شي نو بیا پای کې شپږ صورتونه دي صحیح شولا وعلى الثاني على تقدير الا يكون للاولى محل من الاعراب فدي تقدير معنی چې لاولنې جمله لپاره محل الاعراب نوي نو ان کو سید ربطها بها کچته مقصود دی داوی چې د ربطها بها مطلب دا دی ربط الثاني دی بالاولى چې دا دویمه جمله دا اول سره ته ربط کې مرتبط کې یو ځای کې وې تړي پوره علامه په معنا عاطفه سوى الواو سوى دوانا نو عطفت به په دې باندې ما عاطف کله شي یعنی واو پکې نه داونه علاوه دا نور بذلك العاطفه من غير اشتراط امر اخر بغیر دې چې لپاره بل شرط نه یعنی بل شرط څه مطلب دا بغیر شرط نشته چې ځوانو په مېز کې جهاد جامعه شته او کنيشته ده
لکه دخل زید فخرج عمرو نو دلته ګوره دخل زید د دې لپاره محل الاعراب نشته دا خبره ماته اوس ته پرون سبق کړو چې د محل الاعراب مطلب څه دی چې دا دویمه د اول د لپاره یا خو مبتدا خبر وي یا د دویمه صفت وي الاولنه موصوف وي یا الاولنه ذل حال وي دویم حال وي دلته کې دا نه لکه اوس ګورته دخل زید نو دخل زید په خپل باندې فعل فاعل جمله ده او خرج عمرو دا ځانو جدا جمله ده فعل فاعل جدا جمله ده نو دې لپاره محل الاعراب نشته پوه شئ باندې محل اعراب د دې لپاره ځکه محل اعراب خدا چې کله دویمه جمله اولنې جملې ته محتاج وي یا خدا دویمه د اول لپاره خبر جوړیږي یا دویمه د اول لپاره حال جوړیږي یا دویمه د اول لپاره صفت جوړیږي پوه شئ نو چې محل الاعراب نه دی مطلب سره چې ځانو جدا خپل مستقل جمله نه لګته دخل زید فخرج عمرو نو دخل زید دل ګور د محل الاعراب د دې لپاره نشته او فخرج فاعل اوري نو کله کې تعقیب مع الوصل اراده وستا جفا براوړي اګه دا په مهلت سره راوړي جدي څه به دخل زید ثم خرج عمرو اذا قصد التعقيب او المهله کله چې قصوی تعقیب څه دی ویلېږي ترتیب مع الوصل لکه دخل زید فخرج عمرو معنا سره چې څنګه زید داخل شو جو سمدستي عمرو وته دا د تعقیب مع الوصل معنا او دخل زید ثم خرج عمرو زید داخل شو بیا ورستو عمرو وته واښو به باندې وذلك ودالي ان ما سوى الواو من حروف العطف ذكر حروف العطف کې د واو ما سوا يفيد فائده ورکوي مع الاشتراك سره اشتراکنا معاني محصله مفصله منه معنی کوم چې حاصل کړی شوی په تفصیل سره په علم النحو کې چې فار سره پر راځي واو د سره پر راځي ثم سره پر راځي حتا سره پر راځي لا سره پر راځي بل سره پر راځي فإذا عطفت الثانية على الأولى كلا عاطف كرش دويمه جملة باول باندې بذلك العاطف بدغ عاطف سره اندونه علاوه فائده رغلا ثم رغلا يبلسا ظاهرت الفائده فائده بظاهر شي يعني وصول لمعنی د حروف بخلاف الواو بخلاف دونه فانه لا يفيد الا مجرد الاشتراك دا واو چې دا صرف د اشتراک فائده ور کوي دا پکې نه چیرې دا ترتیب پکې شته او کنيشته تعقیب ته او کنه مهلت ته پکې دا فائده پکې نه صرف باندې یو څه کوي لاغي لپاره دا شرط چیرې جامع به پکې ضروري وي او د نور لپاره دا شرط څه ده چې د نور خپل معنی دي وهذا او دا خو انما يظهر فيما له حكم اعرابي او دا په هغه صورت کې چې کومه جمله دي چې کنه چې لاغي لپاره د اعراب وی یعنی محل الاعرابي نو پای کو خدا ظاهر ده خو یار دا معلومه ول چې کله د مخکې جملې لپاره محل الاعراب نوي د دې لپاره نو دا معلومول چې وصل کې وصل وکما او فصل وکما نو دا سبب د ګرانوالي دی د دې وجه نه فصل او وصل چې نو دا خلک وایي چې دا ګران دی او د دې وجه نه وایي چې لکه علم المعانی ټول مقصود چې دا فصل وصل چې کم کس وصل فصل پیژندو دا پوهه چې د علم المعانی پیژندل نو وهذا انما يظهر واذا بعض صورتونه کې ظاهر وي فيما له حكم اعرابي چې بګم کې د دویمه جملې د اولنې جملې لپاره دغوي محل اعرابي واما في غيره او درین علاوه یعنی مطلب دا دی چې لکه واو او د واو چې د اشتراک لپاره د بعض صورتونه کې لکه مې لپاره چې حکم اعرابي نه وي نو ففيه خفاء واشكال بريق خفاء واشكال وهو سبب في صعوبه باب الفصل والوصل او دغه سبب د ګرانوالي دی په باب د فصل او وصل کې حتى حصر بعضهم البلاغه ترتیب ورجباد کسان کو الى بلاغت منحصر کړه دی على معرفه الوصل والفصل په وصل او په فصل په پیجندو باندې چې دا وصل فصل په پیجندل نو د پوهه علم المعانی دی پیجندل چې وصل فصل نه درځي د پوهه چې علم المعانی نه دي ذکر والا او کچری د سینوي او د سینوي مطلب سره چې ګوره لاولنې منغوي چې دو جملې لاولنې جملې لپاره حکم د اعراب نه محل الاعراب نه وي او ستا مقصود دا وي چې دا دویمه د اول سره ولګولې نو الته کې بفار وړي یا به ثم راوړي دا ونه اله ورسره راوړي او کوستا مقصود نو دا کله کستا مقصود دا نو چې دا دویمه جمله ته د اول سره ولګي نو بدیک وسو خبره وي خادي نو وان كان والا اي وان لم يقصد ربط الثانيه بالاولى کچری مقصود دا نوي دا دویمه جمله ربط پیدا کول دا اول سره دویمه جمله تړل په اول پورې على معنى عادم په معنى عاطف باندې سیول واوي نو فان كان للاولى حكم لم يقصد اعطاء للثانيه پس کچری الاولنې جمله د سوي د الاولنې جمله لپاره د سو کمی چې داغه ورکول سم مقصود نه دویمه جمله دا نو فالفصل واجب نو فصل بیا واجب د پراتلون کې په صورتونو کې
ولي لالا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم ځکه چې د وصل نه با چې د وصل سره دا لازم نه راشي چې دا دویمه جمله د اول سره په حکم کې شریک ده لکه مخکې دا مثال شو چې اذا خلو لم يعطوا واذا خلو چې نه عطف کړل شوی فالله يستاذ بهم فما قالوا باندې پوه شوي په دې باندې نه عطف کړل شي ځکه کدا په دا عطف کې نو بیا بلکا ما خبره بدل شي چې دا هم د منافقانو مقوله ده لالا يشاركوا في الاختصاص بالظرف ځکه چې دا مشارک نشي سره دي چې په اختصاص په ظرف کې لما مره لکه مخکې دا خبر تیر شوی ده ان تقديم المفعول ايه چې دا مفعول مخکې کول او دا نور ځین کړه دا دغه پر راځي د سره پر راځي د تخصیص ته پر راځي نو دلته کې دا هم مخکې کول شوی دی نو کته را وی پوری یوځيږي وسره نو بیا به د تخصیص پیدا ورګي او بیا به دا کنه چې لکه الله تعالی په دوه پر دا ټوکی کله کوي الله تعالی په ټول کې په دوه پر کوي چې حاله کوي چې کله دوی د شیطانانو سره یوازې شي چې کله شیطانانو سره یوازې شي نو الله تعالی بیا ټوکی نه کوي حاله چې مقصود دا نه دی مقصود خدا نه خو بس الله تعالی په دوه پر ټوکی کوي الله تعالی دا ټوکی کول د دوه پر خلوت سره پر خلوت سره دا دغه نه دي مقترن نه دي ولما مره مقرا خبر رشید من ان تقديم المفعول چې مفعول مخکې کول او د لري په شان نور سيزونه د ظروفونه مخکې کول يفيد الاختصاص دا څه فائدہ ورکوي لکه تاسو ویلو کړه تقدیم د ما حق او تاخير وجه حصل اختصاص فيلزم لازمي ان يكون استهزاء الله بهم استهزاء الله تعالی په دوه پورې خاص ته په حال خلوهم الى الشياطين فدا سوال کې چې کله دوی یو ځای د شیطان سره ولې څنګه داریګا فإن قيل قدرت ولا شيء لك خدای دا شرطیه نه ظرفیه نه و اذا خلو الى شیاطینهم کې اذا ظرفیه نه بلکې شرطیه نه او چې شرطیه نو لکه ستاره خبر خو په صورت کو چې کله دا مفعول جوړه او مفعول مقدم کې نو ځکه له ظرف دا نو اذا چې شرطیه جوړیږي دا اذا بل اذا خو نه کم چې د ظرف ته پاره راځي جو اگر شرط لپاره کله کله استعمالېږي د دې چې کوم د راغب مقومي فإن قيل قد ولا شيء اذا شرطيه لا ظرفيه جدا خو شرطيه ظرفيه نه پیدا خلو الى شرطين کې نقول لهم اذا الشرطيه هي الظرفيه چې شرطيه خو د ظرفيه نه کنه شرطيه خو بل څه نه د ظرفيه او شرطيه وشله اوس تو عملت استعمال شرط چې استعمال کړل شوی استعمال ولګي دا د شرط استعمال په شان دي ولو سلم او کچته من له شي زرا نو فلا ينافي ما ذكرناه نو دا بیا منافی نه هغه چې منګه ذکر کړه مطلب دا کته دا اذا شرطيه ومنه کنه نو بیا هم د خبره ده لانه اسم معناه الوقت زکه دا اذا د اسم نه معنی لري وخت لا او دا وخت لپاره لابد له من عامل دلیل لپاره عامل پکار دی او هغه عامل سره انما كن دی او وقالوا انما كن بدلاله المعنى واذا قدم کله مقدم کړل شي دا اذا لګي واذا قدم متعلق الفعل کله مقدم کړل شي متعلق د فعل یعنی فعل چې بچا پور متعلق کیږي وعدف فعل اخر عليه او عطف کړل شي یو بل فعل بلې باندې نو يفهم اختصاص الفعلين به نو فهم ترازی د دینه اختصاص د دوانو فعلونو په دې پورې لکه یوم الجمعه سرتو وضربت زینا وذلګي دا دلګي یوم الجمعه دا د دوه فعلونو مخکې شوی دا یوم الجمعه سرتو وضربت زینا د جمعې په ورځ باندې ما سفر مو او زید مو نو دلګي چې دا یوم الجمعه چې دا مفعول له او دا مفعول مخکې شوی دی خدای لګي متعلق د فعل چې نه دابا دغه ویګه یوم الجمعه په دابا په سرتو پورې بلګي په ضربت پورې بلګي بدلاله الفهم والذوق و دې پته لګي په استعمال سره او په ذوق سره والا وددنا اشفق صورتونه چې دا بیانې دا به وي کچته استا مقصود ویل نه وي چې دویم لا ولې ته حکم وکړي نه اشفق صورتونه جوړیږي نه دا ان شاء الله سبا کوه ما سبا واړو شو